یو خاوند دی بیمار دی او په دایمي بیماری باندې بیمار دی ښه کېږي نه، او د دې زنانه د دې ښځه ووایي چې زه به خاوند ستا له طرف نه روژه ونیسم، ځکه ته خو بیمارې نیولی نه شي، ستا د روژې به زه قضایي راوړم، زه به قضایي ونیسم. نو آیا دا قضایي کېږي که نه کېږي؟ یو د بل کس نه قضایي شي نیولی که نه شي نیولی روژه؟ نو دا یو مسله ده او ضروري ده چې یو انسان د بل نه قضایي روژه شي نیولی که نه شي نیولی. خاوند د ښځې نه، ښځې د خاوند نه، رور نه، خورې چې کوم درسې د مور نه، مورې د لور نه، دا قضایي روژه نیولی کېږي که نه نیولی کېږي؟ نو عالمان فرمایي چې دا نیول جایز نه دی په شریعت کې، بلکې دا بدني عبادت دی او بدني عبادت به هر څوک په خپله باندې کوي. هر څوک به د چا نه چې روژې قضا شوي دي په خپله باندې نیسي. البته که په خپله نشي نیولی د هغې کفاره به ورکوي، د هغې چې کوم ده چې کومه کفاره ده هغه به ورکوي، فدیه به ورکوي، خو لیکن دومره ده چې یو انسان د بل نه روژه نشي نیولی. نو لهذا دا شرعي مسله ده او دا په خپله باندې تاسو ټول یاده کړئ چې هر څوک ځان په خپله باندې روژه